باب الدعاء قبل السلام. په منځ کې موږ ویلو چې داسې رکن نشته دی چې پای کې څه ذکر یا دعا نه وي. ټول منځ هغه دغه باندې جوړ دی، ترتیب دغه دی. بیا د سجدې دعا او دارنګې د سلام نه مخکې دعا دا ډېره زیاته قبلېږي. دیو جن امام بخاری رحمه الله دی باندې باب دی باب الدعاء قبل السلام، د سلام نه مخکې دعا کول. دعا سره اوس خلک ایچ پیچ کوي که نه، عجیبه عجیبه. یو د سر سید دی، یو دغې خلقو د ملاحده او رایه ده چې الله څه کار کوي نو خاص هم کوي که نه، نو ستا په وینا خو نه کوي، نو څله دعا کوي. دا د امت مسلمه غمخوار خلق دی. او کله به دا وایي چې که دعا د قبلېدو دغه مطلب وی نو بیا پکار دا و چې نن د هیڅ ښځې اولاد نه مړ کېدی، ځکه چې ښځې خپلو بچو ته ډېرې دعاګانې کوي. دا الحاد دی، بېدیني ده. او دا د هغې ټایم نه شروع د هغې نه مخکې هم دا بیربل دي او دغه قسمه خلک چې کوم وو دوی به دا حرکتونه کول. زمونږ علمیه دا ده چې مونږ د کفر فتوا ولګو او قوم چې کوم دی ایجوکیټ کوو نه. په دې باب کې قوم پویول غواړي چې دعا څه شی دی. فتوا نه څه نه جوړېږي، فتوې مه لګوئ. بحث مباحثه کې یو بل سره کوئ نو دې دپاره مه کوئ چې دا سړی پړکوم. حق ته رسېدو کوشش کوئ. او چې یو سړی هر څه کفر کوي، بد ردوي، مسلمان دی، نو دا ستا ذمہ داري نه چې دا د کافر وی، پرېږدې د خپل کار وکړې. هغه چې کوم سوالات په مخه کړي دي د هغې سوالاتو جوابات قوم ته وښیه. کار به سمې سموتلی به رواني. او بیا دا چې دې ملاحظه او د هرې خبرې جواب مه کوئ چې ته پوهېږې چې دې خبره کې وزن شته دی، د هغې جواب وکړه. اوس سید احمد خان چې دعا باره کې څه ویلي په خپل تفسیر کې هغه دقه دی. خو که دا مطلب شي بالفرض چې دعا هېڅ څه شی نه دی، نو قرآن چې څه ویلي دي چې رب انی مغلوب فانتصر، نو ورپسې څه دي؟ هغه چې دا ویلي چې ربه زه کمزور یم، مغلوب یم، زما امداد وکړي، زما بدل واخلي، څه چله شو؟ فتحنا عربی باندې بیا پوهېږي. د هغې نتیجه کې مونږ اسمان کولو کو، د هغې باران راغی او بماء منهمر، بیدون کې اوبه مونږ راوستې. ته ته وایې دا مطلب ځان سره کېده، دا تعقل پسندي ده. اوس مسله دا کرا اعتزال چې کوم ځای راغلی دا مصیبتونه هغه جوړوي. لکه دعا دا یو عبادت دی. په عباداتو کې ورته خپلې فلسفې نه ورټومبې. عبادت څه ته وایي؟ د خپلې عاجزۍ اظهار، اقرار، او د رب د الله تعالی د پورته کېدو اقرار کول، د احتیاج اقرار کول چې زه خپل رب ته محتاج یم، په دې بنیاد چې زما د خولې نه سوزي نه ته دعا وایي. دا عبادت دی. مطلب یې هم دقه دی چې که سړی اسباب جمع کوي بالفرض او بیا الله نه دعا کوي نو ټیک ده، طریقه دغه ده. خو دا مطلب نه چې بغیر د اسبابو د جمع کولو ګندې سوال کول ګناه دی. نوح علیه السلام چې دعا کړې وه نو هغه سره اسباب وسو، نو دې کې جواب دی چې دعا هم په هغې اسبابو کې داخل ده کومې چې الله حکم کړی. دعا د اسبابو نه بهر شی نه دی. دې د اسبابو نه دا دنیایي څیزونه اخلي. دعا هم سبب دی، هغه سبب د کم د اختیارولو چې موږ ته قرآن حکم کړی. احکام دعا ابتدا کې ما د دې تذکره کړی، ډېر پخوا نه م کړی ده. دا څومره چې ملاحده دي، پرویز دی یا نور دا کم دانشمندان دي که نن سبا پوه شوې. یو کس ولې ډېر ښه نوم یې ښه BA پاس میډیا سکالر، پوه شوې. دا BA پاس میډیا سکالر چې د هغه کې دا څیزونه ډېر زیات دي. نو دې ته دا ویل غواړي چې بھائی دا مستقل عبادت دی. او ښایه ورته چې دعا
احادیثو کې کوم پہچان راغلی دی نو هغه دا دی چې کله انسان څه شی د الله نه وغواړي نو په دې الله خبر دی چې دا څیز دی بنده له ورکول مناسب دي که مناسب نه دي بنده په خپل خیر او شر نه پوهېږي نو که مناسب وي نو الله یې ورکړي زمونږ خلک دې ته دعا قبلول وایي دې ته دعا قبلول نه یا دعا پوره کول وایي یو دعا قبلول دي یو دعا پوره کول دي الله دعا د هر چا قبلوي یعنې د هغه دربار ته ځي او بیا د هغې نه وروسته دا خوښه ده که یې کوي او که نه وکوي قبلول دی ته وایي کله چې هلته دعا ورسېده نو یا خو به هغه د انسان په حق کې بهتري الله خپلو بندګانو باندې رحمان او رحیم دی هغه ورکړي نور الله ته پته ده چې که زه دله اولاد ورکم دی څنګه کېږي که مال ورکم دی به څنګه شي ته د فتنه ازمیښت به ډېر سخت شي ته هغې ته نه ټینګېږي نو دا غوښتلی شوي څیز الله نه ورکوي سوال قبول دی خو هغه نه ورکوي چې نه ورکوي نو اوس څه کوي اوس خو به یا داسې وکړي چې د باندې یو شر را روانه د الله په علم کې د الله علم کې دا وه چې د باندې به دا شر راځي نو ده چې دعا وکړله خپله نو الله دا کار خو له پوره نه کړه خو هغه شر یې د دې دعا په وجه رفع کړه دا رسول الله صلی الله فرمایلی دی دا کیسه نه کوو او یا داسې وکړي چې بل یو څیز کې د بهتري وي نو الله هغه څیز ورنه کړي نو بل ورله ورکړي دا درې واړه صورتونه کو نشي نو یزدخر له فی الاخره هغه دعا هغه اجر ول آخرت ته پرېږدي په دې وضاحت چې پوهېږي یو سړی نو بیا هغه دا قسمه اعتراض نه کوي خو په دې وضاحت پوهې نه دي او پوهې وسې شي هغه د حدیث نه انکار کوي منکرین حدیث هغې له وسه جواب ورکړه او دا حدیث ته حجیت منکر دی په سبب هغه ته نو بارکې دعا دا هغه څیز دی چې د الله نه غوښتی شي نو الله په هغې ناراض کېږي خلک وایي څه سبق غواړم شرمېږم وایي تا توحید پېژندل نه ده قال ربکم ادعوني استجب لکم دا توحید دی غواړې به بار بار د الله نه غواړه سړی وایي شرمېږم او بلا ګناهونه مې کړي خبره خو همدغه ده که نه چې تا دومره بې حسابه ګناهونه کړي چې د هغې انتها نشته دی او ته بیا هم وایې چې رب اغفر لی نو تا کې عبدیت شته ته رب تواب منې که تا رب تواب او نه منه نو معامله دې خرابه شو بارکې دعا د دې مختلف ځایونه دي په مونځ کې او دې دعا ښیي باب الدعاء قبل السلام سلام نه مخکې حدثنا ابو الیمان حکم بن نافع استاد دے د امام بخاری رحمہ اللہ حکم بن نافع 221 ہجری کی وفات شعر اغوی اخبرنا شعیب مونږ ته حدیث بیان کړو خبر را کړو شعیب بن ابی حمزہ دینار نمبر قریشی 162 ہجری کی وفات شعر عن الزہری محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 ہجری کے مرنا اغی مونږ ته حدیث بیان کړو عروہ بن زبیر بن عوام عوام مو ہے زبیر بن عروہ بن زبیر بن عوام عوام و عوام کے فرق کی کنا عوام وزوی نه ده عوام ڈوبیدون کے ڈبکیاں مارنے والا اتا عوام ہوئی زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد خویلد دا چا پلار دے امہات المومنین کی 94 ہجری کے وفات تے عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ 57 ہجری کی وفات شویدہ آغا خبر ورکڑو چالا عروہ بن زبیر بن عوام اللہ دا شاگرد دا ان رسول اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاة رسول اللہ علیہ وسلم پا موز کے دعا کولا موز کی دعاگانے کہنا ہے کہ لاس پورتا کول نہیں البتہ دا ویتر دعا کے لاس پورتا کول شترخ احادیث کے اور ہدایہ کے بیا لکری چکلا دعا طویل وی نو لاس ته پورته کولی شي
دعای طویل چې په کې لاس پورته کولی شي. د متقدمینو کې دا مذهبي رواداري وه. دلته کې خو دا تنګ نظري ډېر راغلی چې دا شافعیانو مذهب دی، پلانکو مذهب دی، پلانکو مذهب دی. متقدمین هغې نظر کې دی کې وسعت و. خبره صرف دا وه چې لاس د پورته کړل نو آیا په مخ راښکل ثابت دي که نه دي ثابت؟ نو محدثین دې ته بدعت وایي چې په مونځ کې دننه به لاس په مخ نه راښکي. زمونږ ملګري رال نو هغې ته څه جوړ کړل، دعا لاس پورته کې نه بیا په مخ راښکل دي بدعت دی. مونځ نه بار که دننه بدا اوس وایي نو لاس په مخ راښکل ثابت دي، البته مونځ کې دننه نه دي ثابت. دعا دې وکړه بس امین ووایه ته په مخه باندې، هغه هم د رکوع نه وروسته وي. کان یدعو فی الصلاة مونځ کې به دعا کوله. لومبۍ دعا به یې څه وه؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. قبر کې چې عذاب نه وي نه پناه ته ولې غواړي؟ او قبر کې بیا د صوفیاو او د فلاسفو متکلمینو یو قول دی. دا یې قول بنیاد کتل غواړي چې اعتراض نه راځي. هندوان چې کوم دی خپل مړي سوځوي، نو په هغې سوال راځي چې د دې هندوانو خو قبر نشته دی، نو دې ته به سزا نه وي؟ یا بعضې داسې چې درندګان اخري بالفرض، دریاب کې میانې اخري ډوب شي، لاش یې رک شي، قبر ورته نشي میلو، نو آیا د لپاره به جزا سزایي که به نه وي؟ دې کې صحیح جواب څه دی؟ هغه نه دی کوم چې خپل کړی شوی دی. ته دا ووایه چې قرآن دوه الفاظ استعمال کړي دي، من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. د دې مخې ته د ژوندو مخې ته یو برزخ دی، یا من ورائهم د مړ کېدونکو نه شاته یو برزخ دی. ورا چې کوم دی دا د ازدادونه دی. ابن الانباری وغیرہ لیکلی دي کتاب الازداد کې، ازداد علوم القرآن کې چې کوم چپټر موږ لیکلی په یې کې هم دا لیکلی دی چې دا د ازدادونه دی، آگے پیچھے دواړه معنی باندې راځي. د ژوندو مخې ته برزخ دی او د مړ کېدونکو شاته برزخ دی. شاته دا مطلب دنیا ته. نو څه مطلب؟ هغې ته د دنیا حالات نه معلومیږي او ژوندو ته د هغې حالات نه معلومیږي. برزخ مطلب نه. قرآن دوه الفاظ استعمالوي. قبر هم راځي، اذا القبور بعثرت، قبر خو شته، او الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. د قبر ذکر هم قرآن کې شته او د برزخ ذکر هم شته. د دې دواړو الفاظو د ویلو مقصد څه دی؟ هغه دا دی چې دا برزخي امور دي، د پردې امور دي. قبر نه موږ دا قبر اخلو کوم چې دا دی، لیکن دا یې کیفیت سره نه هغه الله ته وسپاره. دې کې درست جواب دغه دی. د نعمت کیفیت سره، د سزا کیفیت سره پرې موږ نه پوهېږو. د تعلق برزخ سره دی. قبر ورته دې لپاره وایي چې خلق هم دغه ویني، د دغه ملاقات کولی شي، دغه کني. خو خامخا بس صوفیاو دا قول کړی دی چې د قبر نه مراد دا قبر نه دی، بلکې هغې یو دریم عالم جوړ کړی د عالم مثال وایي. نو هغې عالم مثال کې بھی وہاں ایک قبر ہوتی ہے اور وہاں ایک جسد ہوتا ہے مشابہ جسد کا. جسد مثالی جوړ دی. دا د اشاره توحید رای نه دی یوازې، دا ټولو صوفیاو قول دی. دا رای د مولانا تانوي هم ده، دا رای چې کوم دی د مفتی کفایت الله هم ده، دا د عام علماء دیوبند هم ده، او دارنګې دا په مولانا محمد ادریس کاندیلوي چې کوم عقاید الاسلام دی کې هم لیکلي. نو که بالفرض په دې رای باندې معتزله کېږي بالفرض، بیا ټول ته معتزله ووایه چې خبره ختمه شي. اسلم لار دغه دا ما چې ورته وښودله چې کله سړی مړ شي نو موږ نه یو خبر. د قبر په عذاب باندې او دارنګې د هغې په نعمتونو باندې زموږ ایمان دی. کیفیت یې سره هغه الله ته سپاره. و دې خامخا د هندوانو د جواب دپاره دا یو الزامي جواب ورکړو، هغه دې پورې ونښتوس. دا زیاتی دی که بالفرض دا خلک معتزلي بالفرض والمحال، نو بیا خو معامله ډېره لرې لړه. صوفیا چې هغې د عالم مثال قایل هغې ته به څه وایي؟
شیخ عبدالحق دهلوي په کتابونو کې وګوره زه د هغه لمعات التنقیح کې تا ته ښیلی شم چې د قبر نه مراد دا قبر نه دی واضح هغه لیکلی د دې اتباع زه نه کوم خپله خو تا ته ښیم چې دې باندې اعتزال که راځي نو بیا دې ټول ته معتزله وایي دی د قبر د عذاب قائل دي دارنګې د قبر د ثواب هم قائل دي زه دغه تفصیل نه کوم انسان چې مړ شو بس د دې نه وروسته ژوند باندې زمونږ ایمان دی مونږ پې نور څه نه پوهېږو ضرورت نشته دی خبره ته حسن الکلام کې هم تاسو وګورئ نو هغه درې قسمه جوړ کړي دي د یو بل او بل درې واړه ویلي او تایید یې هم د دې خبرې کړی کومه چې زه وایم خپل بوج یې دې کې ورغورځولی ده چې دا اسلم لار ده بس لانجې نه سړی بېغمه دې کې د مشر شیخ خبره ډېره بهترین وه خو یې باندې خلکو غور نه کړو اب ویل دا مسله عوامو ته موړی دا د حیات بعد الممات او فلان فلان دا مسئلې دا عوامو ته موړی هغه وایي که نه چې ای باد صبا ای همه آوردای توست دا مشکلات خو د علماو به خپله جوړ کړي څه ضرورت دی خبرې حیات شته مختلف څوک دا وایي چې حیات نشته په خبر کې ژوند شته لیکن هغه کم ژوند دی نو قرآن فرمایي لیکن لا تشعرون دې چیز کې وخت مه خرابوئ بار بار زه دا خبرې کوم یو په دې څیز او بل لا فرعي مسایل ستا چې څه مسلک دی بس هغه زده کړه ځان له ښې زده کړه شاګردانو ته یې مخایه دلیل سره خو د عوامو مخکې دا په ممبر مه وایه چې رفع الیدین داسې امین بالله څه ځان له کار کتلی اوس خو میډیا دومره عام د فاسد ده چې هغې ټول حرمین ویني که نه ویني خلک چې ستا نه تپوس وکړي دا دومره لویه ګناه نه هلته ولیکېږي نو دوی ورته بیا څه دا زموږ مذهب نه دی نه یې ورته ستاسو مذهب نه دی مسلماني خو ده که دا سیزونه پرېږدی بس دې ته ضرورت نشته دی اجتهادي مسایلو کې علمي بحث وکړئ که ته بالفرض د حنفي مسلک پیروکار یې هغې ته تایید ورکړئ دلیل سره تایید ورکړه ټیک ده موست ویلکم د دې خبرې دا مطلب نه چې موږ خلک هلې لیستوب ته راولو موږ وایو دا شی لږ سپک کړئ دا کم کړئ داسې مه بیانوئ څنګه چې تاسو مخه کړي چې هغه ځای کې جواب کوم او دې حدیث نه جواب کوم او دې حدیث نه جواب کوم ښکلی مسلمان حدیث نه څوک جواب کوي د حدیث اتباع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدعو فی الصلاة اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ابن حجر اسقلانی دلته کوي دې کې دې نه څه ثابتېږي چې قبر کې عذاب نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پناه نه غوښتی نو بیا دویمه خبره دې باندې سوال کړی چې دا حدیث چې کوم دی په دې دا اشکال راځي دا اشکال راځي یو اشکال پیدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله عذاب نه ورکوي او الله بخلی دی هغه څنګه دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر دا کم خلک چې قرآن او حدیث آپس کې تضاد راولي که نه د یو سوال هغې دا هم پورته کړی چې انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر ته خو الله بخلی دا حدیث د قرآن خلاف دی چا چې د قرآن خلاف دی محدثینو سره دا نظر وي هغې ګوري ده هغې وایي دا د هغې وخت نه مخکې خبره ده انا فتحنا لک فتحا مبینا دا صلح حدیبیه کې نازل شوی ده و تر دغې وخته پورې رسول الله صلی وسلم د عذاب قبر نه پناه غوښته چې کله ورته معلومه شوې ده بیا د قبر د عذاب پناه نه ده غوښته دې کې تضاد خو څه نشته دا د ابن حجر دا جواب لیکلی دا جواب هم ممکن دی دې خبرې چې هغه دا ډو علم دی چې زه الله بخلم لیکن حدیث کې شته ده چې کله سیده عایشه هغه ته وویل چې یا رسول الله تاسو ټوله شپه الله ته ولاړې عبادت کوئ خپې مو پړسېږي ته خو الله بخلی نه یې نو د هغه څه جواب و افلا اکون عبدا شکوره یعنې څومره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله ته نږدې کېږي دومره د هغه عبدیت کې اضافه کېږي په دغه سوال ته ضرورت نشته جواب دا کوم چې ډېر لومبی کړی دا تواضع ده عاجزي ده یو جواب ادا کړی چې اللهم انی اعوذ بک لامتی من عذاب القبر دا تعویلات کوي محمد دا دې شته ابن حجر لیکلی او کتاب ګوري نه که نه
کتاب یې چې کته نه بیا به دا مصیبتونه نه پیدا کړي او کتاب صرف ډیکوریشن لپاره پراته چې په دومره ډېر کتابونه اور قتل متل نشته د کتاب. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او پناهي غواړم تا سره د فتنې د مسیح دجال. مسیح اسم دی صفت دی میم سین او ح مسح راخکلو ته وي. ابن حجر اسقلانی لیکي دلته کې اصل کې لغت کې خلق لګ لانجه کې یو مسیح وي یو مسیح وي. مسیح او مسیح کې فرق دی. دجال چې راځي نه هغه ته مسیح الدجال وي او عیسی علیه السلام ته مسیح وي. دوی داسې خبرې دي. صفا وایا چې قرآن او حدیث کې دوه کسان لپاره مسیح لفظ استعمال شوی یو سیدنا عیسی او بل دجال. دومره دا چې کله دجال لپاره ته مسیح استعمالی نو یې سره به دجال لفظ خامخایي. قرآن او حدیث کې دیتا سوئی هغه جمع کول ورته وي چې ټول څیزونه موږ جمع کول. استقراء تام چې ورته وي استقراء چې راګیر کو موږ ټول احادیث یا د قرآن مجید د متقدمین او تفاسیر نو چې کله دجال ذکر کی او هغې سره مسیح راځي نو هغې سره به دجال خامخایي او د عیسی ابن مریم سره د هغې ضرورت نه وي بس صرف مسیح راشي. بیا دواړو استعمال کې هم فرق دی. استعمال کې یو خداوی چې عیسی ته ولې مسیح وي په دې وجه چې هغه د مور نه پیدا شو نو هغه غوړو وجود یې غوړو. یو دا وجه خولی دا محدثینو. دویم وجه دا وا چې الله رب العزت هغه له کوم معجزات ورکړو نو پای کې د لاس راخکلو څیزونه ډېرو لکه ما درزاد رول په سترګو به لاس راخکه مسح برګي والا باندې به لاس راخکه الله واخک او دا هم وایي چې دا سیاحت نه مسیح دا الله د دین دپاره ډېرې چکرې لګونکي. دا ټول وجوه ابن حجر رحمه الله د دې حدیث لاندې لیکلي. دجال ته ولې مسیح وایي نو وایي چې د هغه مخ بالکل مسح دی اوار دی. نو څوک دا وایي چې سترګې یوه ده څوک وایي چې سترګې دوه دي. که څوک یو وي او که دوه وي خو هغه وایي چې سترګې هم کاڼی ده. نو د هغه د مسح او د عیسی علیه السلام په مسح کې په مسیحیت کې څومره اسمان فرق دی. دینه دا معلومه شوه لکه اوس ابن حجر رحمه الله دا هم لیکلی دي چې دا حدیث د مخکنی دور په دې ښکارېږي چې په آخري دور کې د رسول الله وسلم دا حدیث ته دی چې که بالفرض زه ژوندی ومه او دجال راشي نو انا حجیجکم ستاسو طرف نه به زه د هغه مقابله کوم. هغه وایي دا حدیث د مخکني دور دی چې کله هغه ته پته نه وله چې مسیح دجال به کله راځي او چې کله پته ولګېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ته فتنې خبره شروع کړه. واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات او زه پناهي غواړم تا سره د فتنې د حیات نه او د فتنې د ممات نه. د حیات څه فتنه او د ممات څه فتنه. امام ابن دقیق العید ډېر قابل مصنف دی. احکام الاحکام د کتاب د دویم جلد کې احکام الاحکام د احکام مضبوطول دا ټول خلک احکام الاحکام وایي احکام الاحکام نه احکام الاحکام. وفتنة المحیا ما يتعرض له الانسان مدة حیاته من الافتنان بالدنیا والشهوات والجهالات. تو جن فتنه سره انسان چې په جن کې کوم فتنو سره مخ کیږي لکه سړی په دنیا باندې دوکشي حلال حرام تمیز ته پورته شي دا فتنه ده. دا رشوتونه چې اخلي غریبانان دا فتنو کې مبتلا دي او دا شان خلقو پورې بیا خلک خان دي که نه ټول عمر یې د 100 روپو فایل چې کوم دی په 500 روپۍ خرڅ کړي
او چې کله فارغ شي نو بیا څه چل گئی بیا ګیره وساتي او جمعات کې ثواب په دې کې غني چې بس دا بله بزه مړ کوم دا بزه بلوم پوه حاجي صاحب دې ته کښېني دې سوزون نه ځان ساته دنیا په غلط طریقه مه ګټئ حرام خوري مه کوئ کام چوري مه کوئ کام چورۍ سره چې کومه پیسه ګټلی شي حرامه رشوت سره چې کومه پیسه ګټلی شي دا حرامه ډیوټي هاورس کې تاسو راځئ د هغې نه باقاعده اصولو مطابق کار کوئ غلا مه کوئ اوقاتو کې دې لپاره الله لارې بیا خپله کولاوي انسان چې د حلال خورۍ کوشش شروع کی الله خوراک ورکوي پاک دویمه فتنه سره الشهوات شهوت پرستی چې زړه کې رال بدکاري وکړه بدکاري کوي جینۍ وتښته جینۍ وتښتې بدفعلي وکړه لږ سره هلته لګیا دی دا شهوات دي فلانه قتل کا دا فتنة المحیا والجهالات د دین نه بې خبره دا لویه فتنه ده نبی آوی واشدها واعظمها والعیاذ بالله تعالی د ټول نه شدید او د ټول نه اعظم الله نه پناه غواړو چې الله دې موږ له ودا نه راکړي امر الخاتمه عند الموت هغه څه شی دی هغه د خاتمې په وخت کې بیماری ده چې د سړي خاتمه په ایمان ونشي دا فتنة المحیا ده نبی آئی و فتنة الممات یجوز ان یراد بها الفتنة عند الموت فتنة الممات نه دا مراد کېدی شي چې سړی مري نو مرګ په اسلام ونشي نعوذ بالله من ذلک او موت ته اضافت په دې وجه کېږي لقربها منه دا فتنه د بیا لګي چې ويجوز ان يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر دا هم ممکن دا جائز دا چې د فتنة الممات نه مراد صحیح فتنه د عذاب قبر دا خپل دعاګانو کې واچوي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال او دا چې کله امام بخاری دا ته وویل چې باب الدعاء قبل السلام دې مطلب سره دا تشهد پسې کولی هغې دپاره دلیل د سنن ابي داود حدیث دی چې دا تشهد کې مراد دی حدیث نمبر 968 د عبدالله بن مسعود حدیث دی قلنا اذا جلسنا دا سو مخکې ویلی دا حدیث په صحیح بخاری کې قلنا اذا جلسنا مع رسول صلی الله علیه وسلم فی الصلاة قلنا السلام علی الله قبل عباده دا موږ په دعاګانې کولې السلام علی الله والسلام علی فلان 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 نو بیا موږ ته وویل چې داسې مه وایې لا تقولوا السلام علی الله بلکې وایې التحیات لله والصلوات والطیبات راته 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 نو آخر کې دا وویل چې اشهد ان محمد عبده ورسوله ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه الیه بیا دې اختیار کی یو کس پتاسو کې دعا چې دته ډېره خوښي یا تشهد پسې وسې دعا وایي او دا دلیل دی دا خلقو چې هغې په مانځه کې درود واجب نه ګڼي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې د درود حکم نه دی کړی ابن حجر اسقلانی رحمه الله هم شافعي دی که نه او دلایل دلته بلا شی لیکلي دلایل ډېر شی لیکي د وجوب دلایل نشته په دې باندې دا وجوب دلائل نشته په دی باندې نو دی داسې کوي چې د دې مذهب د کمزوري کولو کوشش کوي دا راشي کم سړی چې کم مذهب باندې که نه بیا ټولو کې دا مسله ده احناف په مسلک چې سوال راځي نو دی هغه خپل مسلک مضبوطولو دپاره هغه حدیث کنډوي کم چې دی باب کې راغلي شوافیو کې هم دا مسله ده حنابلو کې هم ده او په مالکیانو کې هم دا بیماری ټولو کې دا آخر ویه نه ده خو بار کې دا نو
یعنی د خپل مسلک د مضبوطولو لپاره بیا داسې قسم هڅه کنډې کوي. حال لا دې نه خدا ثابتېږي چې ثم لیتخیر احدکم من الدعاء جبه الیه فیدعو به. او د دې لاندې احکام الاحکام کې لیکي چې دا دلیل دی دا غچا چې هغې دا وایي چې درود چې کوم دی دا په مونځ کې واجب دی، لکه د احنافو دغه مذهب دی. اللهم انی اعوذ بک من المأثم. مأثم مصدر میمی گناہ پمانے، مغرم مصدر میمی دے غرام پمانے دے تاوان تو دیوالی کېدل. اللهم انی اعوذ بک، یا اللہ ز پناہی غواړم تا سره من المأثم د گناہ نه، والمغرم او تاوان نه. نو باید سړی تجارت کوي او تاوان کوي، نو بیا تجارت کوي نو بیا تاوان کوي، هغه شی پرېږدي، بیا تجارت کوي بعضې تاوان کوي، تر دې چې غریب کنګال شي. نو دا د الله بس یو امتحان نو څه ویلی شي سره. فقال له قائل، یو ویونکی ورته ووایي ما اکثر ما تستعیث من المغرم، تاسو خو ډېر زیات د مغرم نه پناه غواړئ، تاوان نه ډېره پناه غواړئ، ډېر لګیا یې دا ته ډېر لوی بوج ښکاري. هغې وفرمایل ان الرجل اذا غرم حدث فکذب. مسله دا ده غریبي ډېر ناکاره څیز دی. دا یو سوچ ځان له جوړوی چې یو سړی غریب دی یا سوال کوي یا داسې قسم حرکتونه کوي چې جایز نه دي، لکه د هغې ډیپ ته کوزېدل پکار دی چې دا ولې کوي دی آخر. زمون خلک خو سمدستي فتوا لګي، جان پہچان نه بغیر یو خبره به وکړي ډاسې دي خدا چل گئی دي، دا مناسب کار نه دی، دا معلومول پکار دی. که واقعي قابل رحمي نو چې مونږ هغه سره امداد وکړو، او که قابل رحم نه خپل کار وکړي. خو جلدبازي زمونږ د ټولو عادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی چې کله تاوان وکړي او دې خبرې کوي نو فکذبا، بیا دروغ وایي. تاوان د وجې څه سره وي نه، ستا پې قرض تا ته به وایي میاشت پس ته چې لاړ شي بیا وسنی ورته غټې غټې کنځلې شروع کړې که نه. نو ټیک ده څه خلک به باندې ګرو مې دنه انکار نه کوو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې سړی ولولي نو بیا دماغ یخي. که ده تاوان کړي بالفرض او سره یې نه بالفرض بیا وسکې. ګڼې څیزونو کې مونږ زیاتې کوو، لکه یو سړی دی بالفرض د هغه ته د ښځې ضرورت شته دی، یو کونډه ښځه ده هغې سره یو دوه بچي دي، د دم خوښه ده چې دا ښځه واخلم، نه یې کوي. ولې پردي بچي به څوک ساتي؟ نو مطلب دا ته صرف هوا پرست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجې سره نکاح کړی، سره دوه خاوندانو بچو. ربایب خو دغه ډېرو، دا خود غرضي راغلی ده مسلمانانو کې، خود غرضي راغلی ده، د هغې د وجې زمونږ کار خراب شوی دی. اوس هم وخت شته چې مونږ د خپلو غلطو ادراک وکړو، دا نه کوي څوک. د خپلو غلطو ادراک کول پکار دی. یو سړی غریب دی، هغه د تاوان د وجې تاله سندره کوي، بس د هغه معلومات وکړه، که ستا وس رسېږي معاف کړه ورته، که نور دې وس رسېږي نور هم ورله ورکړه چې بھائی په خپلو خپو ودرېږه بیا وګورو. خو زمونږ خو داسې ذهنیت دی چې هر یو ګاک اگر 10 روپو هم یو شی والي که نه وایي چې دوکاندار پانه پکې څومره ګټلې. د 10 روپو په شي کې د خیال دی چې ما 10 روپۍ وګټلې، یو هسې راوړی وخت. او دوکاندار کوشش دا چې دا سړی مې ترکې مې د 60 د غاړې نه حلال کړی که نه، زما کار نه کېږي. مونږ اخلاقي لحاظ سره دومره پرېوتی یو، دې ته خلک اخلاق نه وایي، دا اخلاق دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، لیکن خلک دا نه پېژني. نو دا سړی چې تاواني شي، پیسې ورسره نه وي، دیوالیه شي، خبرې کوي نو بیا دروغ وایي، ووعده فاخلفه، که وعده وکړي دا یې مخالفت کوي. نو که څوک داسې کوي نو خامخا ته منافق مه وایه چې آیت المنافق ثلاث،
پوه شوې وجه خو معلومه د حدیثو مذاق وړه. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلیو پناهی به غختلا په خپل منځ کې د دجال د فتنې نه. اراته نه خدای امت ته ښودل خپلو دعاګانو کې دا واچوئ. پخوا داسې بغدادي قیدې به خرڅې دی کې شاته دو درې ډېرې مسنون دعاګانې وې لکه اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل. پخوانو خلکو له به ورتلل نه تکړو زموږ دې نوښار څه لرې کړي وه اوس یې الله نه ورځي. هم حزن عز کسل دا ټول قوم سست دی. سستۍ علامت یې دا چې مونځ بالفرض په 1 بجې کېږي نو پکار دی چې خلک په کم یو راغلی دا په باندې 1 بجې د کور نه روځي دی اوس مونځ لاندې او ټول قوم مزاج داسې دی چې ټایم مقرر کړه د واده چې بھائی 9 بجې به ډوډۍ د خلک څو بجې دي 11 بجې. دا مرض علماو کم دی دي چې خو بیا خپئ دی به جلسې ټایم کوي دا د وایي 9 بجې به ستا تقریر ته چې لاړ شي خو به نه ما سره څه کسان دا وکړل ما ورته نه بل څوک وګوره چې دا کار هغه کولی شي. دومره ټایم چا سره دی داسې لګیا موږ سره ټایم نشته ټول وزګار دي د سیل مې وزګار دي هېڅ کار یې نشته ځکه خو ټایم دومره ناوخته دی. زموږ ټایمونو کې الحمدلله څه ایج پیج نه چې کم ټایم وي بس هغه ټایم وي او دا فایده د څه شي ده دا سرکاري نوکر دی. ټول عمر چې موږ تېر کړی د ګنټې لاندې هم تېر کړی ته چې سرکاري ادارې کې 9 بجې ستا حاضري ده نو چې تا باندې سم سړی پېښ شي او ته 15 منټه هم لیټ شي نو تا د ویل ته کې کونډه جوړه کړې ساین آف انټاروګیشن چې ته کوم ځای زمونږ علماو بس د دې نه جومات جوړ کړی دی چې څه ټایم راغلی څه ټایم لړی ماشوم راغلی دی دا راغلی چې کېنه ځان سره تلی چې ووالي شي نو کلاس ته په ټایم ځي او چې بله ټلی ووالي شي نو بیا د کلاس نه په ټایم روځي. دغه عادتونه دا مزاج جوړ کړي خلکو له دلته پته نه لګي دي خو پرچې چې ګوري که نه په پرچه باندې ټول نمبر یې څو لیکلي 80 دی به ورله ورکړي 100/80 لکه دا شل پکې د سي ټولې پرچې سوالونه دومره دي دا پکې دي ما د انعام په طور ورکړي دی لا به دې هم نه دی پوهه چې ټوټل 80 شوې نو 100 پکې د کوم نه راغلی. دا سادهګۍ نه دی دا کمقلتوب دی سادهګي شی او نه آخره جدا شي. د ټایم پابندي وکړئ. زمونږ علماو کې مفتی کفایت الله رحمه الله یو داسې سړی و چې کله بازار ته کله راووت کار دپاره نو خلکو خپلې ګړۍ هغې سره ټایم کولې چې دی بالفرض 4 بجې راوځي د هغې نه 1 منټ مخوا دېخوا نه کېږي. مونږ کې داسې علما مو ګر مونږ 5 وخته مونځ هم کوو د ټایم د پابندۍ لپاره خدا بار ختم شي زمونږ نه دا صحیح طریقه نه ده. دویم دام کوي روانې چې ماله بالفرض 1 غنټه ټایم راک 1 غنټه زه بحث کوم نه کې والا 15 منټ پاتې چې ته څوک شیخ وراشي نو ماله وزر زر چټ راکړي چې شیخ کاکا راغلی دی ته خپل تقریر مختصر کړه زما غنټه کې ټایم پاتې دی 15 منټ نو کله دا چل گئی او کله به دا چل گئی چې څوک نالایقه سړی وي ما بس یې تقریر نشي کولی نا براشي نا منتظم ته څه ووایي نو هغه اعلان وکړي چې د شیخ صاحب نمبر هم دله ورکړي دی به 1 غنټه نور لګي. دا د نوې تعلیم یافتو نظر کې ډېرې سپکې خبرې دي دا غلط کارونه دي. ما 1 غنټې دپاره ځان تیار کړی دونې وایم بس چې د غنټې دپاسه ماله بله غنټه راکړي زه بس چل کوم دا صحیح طریقې نه دي. پکار دا چې سړی د دې اخلاقو نه واقف وي دې څیز نه واقف وي او کله چې داسې څه کار کوي بالفرض زه خپله پتلو نه خوشحالېږم زه چې سامع یم نو زه ډېر خوشحاله یم
چې خبره د بل چا اورم، تقریر د بل چا اورم، خطبه د بل چا اورم، مونځ بل چا پسې وکم او جنازه هم بل چا پسې وکم، چې په ما هېڅ ذمه داري نه وي، په دې زه خوشحاله یم. خو که ما یو کس بوځي نه چې کم ټایم د مقرره کړی چې که یو سیکنډ نه ماخوا دېخوا نه که د هغې فایده به تا ته دا وي چې بیا به ته ما چرې نه وینې هلته کې. د ټایم پابندي کوئ دا ډېر ضروري ده. تا لږ د مولانا تانوي رحم الله کتابونه وګورې ته پوه شې سړی به راغلی و د بار نه د ټایم پابند به نه و خو ته به یې بیات ته ورته بیات نعمت نشته تا ول چل زده که چې خلک یو عالم سره څنګه ملاویږي په کومه طریقه ملاویږي ټایم اخلي د هغه نه که نه اخلي. دا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله زه مولانا عبدالسلام صاحب د الله وبخښي سره ناست خادم راغی وی جي فلان کې عالم دی هغه به د علماو ډېر قدر کو که مخالف به که موافق به قدر به ډېر کو. هغه یې واس کړ ورته چې راغی نو ورته ویې لیک څه لیکو چې څنګه راغلی بس ما یې چې ستاسو ملاقات به وکړو ټیک ده ملاقات ولیدو کتو ته وایي که نه وشو چې اوس که یو ساعت یعنې جي یو مسلې تپوس دی پاسه مشروط ته ملاقات له راغلی که ته مسلې له راغلی دا به د اخلاقي نه ده. تا چې دا وویل چې وایي زه ملاقات له راغلی ملاقات یې د بل څه نه دی دلته به راشي چې موږ سره ملاقات کړي نو جیبونه روز پړي نو 200 سوالات یې راوړي ملاقات خو دا مطلب دی چې وایي زه به ځان تپوس نه کوم 2 خبرې وایي یا به وشي بس بیا به زه یو بل نه به رخصت یم. دې څیزونو ته خیال ساتئ خپل ټایم هم مه ضایع کوئ د بل ټایم هم مه ضایع کوئ. او وجه دا ده چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د دې تفسیر سیدنا عمر وکړو ټایم سره د وخت تپوس به کېږي چې این ضیعته هلې کوم ځای برباد کړو. یستعیذ فی صلاتی من فتنة الدجال. حدثنا قتیبة بن سعید قتیبہ بن سعید 240 ہجری کے مرد ہے. قال حدثنا اللیث دا دے لیث بن سعد بن عبد الرحمن 175 ہجری کے مرد ہے. عن یزید ابن ابی حبیب 128 کے مرد ہے. عن ابی الخیر دا ابو الخیر بن مرصد دے میم ریث سے اودال مرصد بن عبداللہ 90 ہجری کے مرد ہے. عن عبداللہ ابن عمر نقل کی اراد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی دے 63 ہجری کے مرد ہے. اور صحابی حدیث نقل کی دبل صحابینا عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کلا کلا یو صحابی دبل صحابینا خس گئی کلا نم واخلی کلا وانخلی صحابی کا تدلیسو کی استاد اخبل پٹ کر نا صحابی کا نا دیوا دیتا جرم نہ ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کو توڑے خبر اخکاری ابو بکر صدیق اند سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی علمنی دعان ماتے و دعا خیا ادعو به فی صلاتی چیزے پا منز کے کوم. امام بخاری جدا قبل السلام کے روڑی نسرا پارے روڑی چی تا پوشی پا دیوان دے چی دا دعا تشہد کے دا سجدہ کے ہم کولی شئی اور تشہد کے ہم کولی شئی. خو کہ امام نبیہ سجدہ کے ہم کوا علتا مختصر اذکارو کوا کزان لموز کے جدا منفرد نبیاو کے جو سمروگت موز کے چی کمی کمی دعاگان درزی بس دزلو بخار پیو بس چی رب دار نغوارم او دا غوارم او دا غوارم. ادعو به فی صلاتی قال قل او فرمائے لوایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. گورا سڑے چی صحابہ و دشمن شی گا نا بیا عجیبہ عجیبہ ہوتے بہتے ہوئی روافظ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا ہو جدا بڑیر ظالمی دے با دا وسینا خلافت قبضہ گئی ہے زکی اور دا دعا خود لها پوشی پختو گی راج اوز دا پلان کی بسوری پوشی نعوذ باللہ من غضب الحلیم. چی دا سوان بیا پا خپل مرض الوفات کے دا منز خلیفہ کا اولیخ تا اٹھول صحابہ موجود
گپ شپ لګي بس سے خلق دوګه دا هغه شان استدلال کوم چې مخ کې مونږ خیال او تاسو ته یو سره لګیا دی هغه وایي تا ته یو لسمم ثابتوم او 12 ربیع الاول هم درته ثابتوم. نو څه وایي چې سوره محمد وګوره، سورۃ محمد صلی الله علیه وسلم، او دا 47 نمبر سورت ده. 47 کې 2 انسی دي، 7 او 4 راځي جمع کې نو 11 شکر. نو چې 11 یو کې نو محمد ته ورسي. دې دلیل وایي عوام وسی ها با ماشاءالله ماشاءالله قوم چې تا دومره ود ساته چې دلیل پیږي نه سره دلیل نه دا استدلال چاته نو ماره ملتان کې مولا سے پیدا شوی استدلال هغه وګ اثر ورته پستو ګور دا علامه شي فهامه بشي دانشور بشي غوث الزمان بشي شیخ القرآن او شیخ الحدیث بشي اخر کې و شیخ الاسلام شي، بس خبره ختمه. نه فتنې دی پیدا کېږي دنیا کې. دا رضان نه غف لګول ده که دا مطلب وې کوم چې دی خودل ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته قوم ولې حواله کو چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، دیول نه ویل چې مرو علی فلیصلی بالناس. ته دیو د اهل سنت والجماعت چې کوم عقیده هغه دغه چې په کم ترتیب دی خلفا دی په دغه ترتیب دی افضلیت په دې کې سیدنا علی کې داسې فضایل وی چې و د نورو کې نه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زم کېدل. عثمان رضی الله عنه کې شته لیکن ابوبکر عمر کې هونی شته. خو شیخینو کې چې کوم فضیلت ته په دې لحاظ چې داغي لونه په پیغمبر وادري تا په علی کې نشته. دا یو بل باندې بدغی دې کې څه مسله نشته. خو کلی طور صحابه کرامو کې افضل بعد النبی صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر صدیق. او دا عبد المجید ندیم رحمه الله دا ډېر عجیب او غریب استدلالات دي. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نامزدگی د نبوت لپاره کله شوی و كنت نبیا و آدم هغه نامزدگی هلته شوی و نه دی خو بار کې داغه استدلال لګا نامزدگی هلته شوی ده او راغې کم ځای کې د ټول نورستو نامزدگی مخکې شوی ده او راغې د ټول نورستو پر راتلو کې سو ذلت ته سو رسوائی ده سو بےدبی ده. نو که سیدنا علی د خلفای راشدین کې په صدرم نمبر ده نو دې کې داغه د کمی خو نشته. اگر چې لومړی حدیث داغه موضوع ده خو بار کې دا استدلال منطقي لحاظ سره ټیک کاری علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. دا زموږ والد صاحب د الله خو دې ټول مشران ته هولې زموږ د جماعت کې معنی ورسره مخولې بوډاګان دي اوس هم یو کس دوی ژوندۍ دي چرته تاسو وګنئ هغه د جماعت نه چې نو دا به وایي چې اللهم یا الله انی ظلمت یقینا ما زیاته کړی نفسی په خپل ځان باندې ظلمن کثیرا ډېر زیات ظلم یې معنی ورسره وی ولګیا وایي داسې ایو ته ما یې لکه ته په موږ کې هم دا وایي نو چې یو جی نه مارته دا معنی سره موږ کې مکه وګه نو ما دې بیا ما راځي نه سادهګي هم هدي مار دې بیا مو وایي په منځ کې بارې نه وایي دا مشرانو ته هغه ښودلي اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا. په بعض روایتو کې وانه لا یغفر الذنوب ده په دې کې ولا یغفر الذنوب الا انت ګناه څوک بخي الله بخي. دې لپاره حدیث دلیل دی چې مغفرت د ګناهونو الله کوي غفور الله دی انسان دا کار نه چې ګناه وبخي. او حدیث کې راځي چې اوسړي ابا شراب سکل د حرمت نرسته به شراب سکل یو ځلې اونې ویشو نو بای صحابه ورته وویل چې تا د الله خوار کی ته صبرېږي نه حدیث نه او چونکې د هغې عادت ثاني او د چای په شان ته وکړه څه ته زر صبر شو څه په دمه صبر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
د د په مقابله کې شیطان سره امداد مکوي. ممکن ده چې د شیطان علم صحیح او دنه د حرامو یا تصور وړو ختم شي. بیا یو ځلونی ویشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توبه وباسه ناغوی اللهم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی الله علیه وسلم. الله تعالی توبه کوم بیا ونه کوم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم توبه نه وباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد عرف حق ربه د خپل رب حق پیژند. الله تواب دی پکار دی چې انسانان توبه غتوبه سي ولې ګناهونه هغه معاف کوي ولا یغفر الذنوب الا انت. انسان کته معاف هم کی کنه متا به تجربه کړی هغه ټول نه نوځي چرته واستغفر راځي ګور خپل نه کار دم کړو کنه پوښ دې معاملې کې کمزور دي لیکن الله رب العزت واقعي غفور دی. فاغفر لی مغفرتا من عندک ما وبخي دا سے مغفرت چستا طرف نه یعنی کامل مغفرت اور پما رحم کے انک انت الغفور الرحیم یقیناً یہ تو الغفور اور رحیم. باو ما یتخیر من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. پدې باب کی یو حدیث بیان نہیں او دے کہ وہی چے ما یتخیر من الدعاء. امام بخاری مجتہد دے گا یو مجتہد د پارا در ضروری چې د بل اجتهاد تسلیم کی درې چې کوم عناوین دي دا ټول مجتهدانه سره به چا توافقي سره به چا اختلافي دا ضروری نه سوچ چې کنده پوینټ اف ویو دا جدا کېدې شي انا تک نظر ما جوړه چې دی ولې دا پوینټ اف ویو دا غره بس دلیل شته وسه ستا چې هر سره کې دلیل د سره وستیک ده ځکه دا اجتهاد د اجتهادي اختلاف باندې سم مسله نه ورځي. باب کې څه بیان نه ما یتخیر من الدعاء هغه چې اختیارو لوي د دعا نه بعد تشهد نرستو وليس بواجب نو دا لازم نه ده. نو تاسو کې نه اورېدلی مخکې نو دا خبره اوره چې یو واجب د ائمه په نزدیک ائمه فرض واجب سنت مستحب مکروه دا چې کوم دی دا د فقهاو خلق احکام خمسه لیکن محدثین فرض او نفل وایي فرض او نفل کم سيزونه چې موږ ورته مستحب وایو یا ورته واجب وایو یا ورته سنت مؤکد وایو دا غي د نفل زمره کې چي اصطلاح فرق زګو یا مثلا نه جوړیږي دی وی دا لیس بواجب دا حناف چې کوم د واجب تعریف ده دا نور مذهبونو کې نشته دا اجتهادي تعریف ده پرې چې ته پوهې چې دا منسوسی نه ده اجتهادي ده په جنگ نه کوي کنه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سحر سنت او د ماسختن وتر نه په سفر کې پرې خودل او نه په کلیک شته حدیث کنه. زمون خلک ونه چې وا وتر وشي ناغه کوي او د سحر سنت نه کوي به خیر د مسله نشته حدیث خدای یو ده یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر سنت او د شپې وتر دا په نه په سفر کې پرې خودل او نه په حضر کې دا به خامخا لازمی به کول. نو دا یو حدیث نه استدلال لري چې بھائی وتر واجب دی او د سحر سنت چې کنه سنت مؤکد دی. میرا پاره کلیم دا جوړ کړی دا چې د سړی خوخه دا کله نور خاتون رستو کې نه ودی کې او کنه کې نه دی او وتر باره کې هو قاعده دا چې کول فرض سره کفاره ور گئی او د شپږو منځونو بور دی پینځه فرض دی او شپږم څه شری وګي وتر نو په دې باندې کې اعتراضات نه کوي دا موج دا اجماعي مسله ده اعتراض یې خوشته پدې کې دا به یې جواب نه چا سره په دې او شعر رواني دغه محدثین فرض او نوافل وي
او فقها چې کوم دی فرض واجب سنت او مستحب وي. نور فقها چې کله واجب وي یا حدیثو کې وجوب لفظ راځي شارحین چې وي او د هغې نه مراد لازمي یعنی فرض. تو دی وی لیس بواجب دا واجب نه دي. حدثنا مسدد دا مسدد بن مسرحد بن مسربل کنه ادې پورې خلکو بخاندل چې دا دو جنات او تعویذ دی کنه خلکو بده پورې خاندل. تر امام بخاری استاد دے 228 کے وفات تے اغوی حدثنا یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان یحییٰ بن سعید القطان جو ورته وی مشہور جارح و عادل جرح و تعدیل عالم 198 ہجری کے مرد ہے. اگر نقل کی عن الاعمش سلیمان بن مہران 145 ہجری کے مرد تا مشہور مدلس تھے لیکن دے دلتا کہ تدلیس نہ کی عن نہ ہوئی بلکہ وہی حدثنی شقیق سرے مدلس تھے لیکن دا خبر ہے اور دل حدثنی شقیق شقیق بن سلمہ 82 ہجری کے مرد ہیں. عن عبداللہ 13 درس کے تاج تمایلو چاہ حدیثوں کے مطلق عبداللہ راشی مراد عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی. عبداللہ بن مسعود بن غافل 32 ہجری کے مرد ہیں. قال کننا اذا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صلات په مانځ کې نو مونږ وویل السلام علی الله من عباده السلام علی الله من عباده سلام دې په الله باندې د خپل بندگانو نه او السلام علی فلان و فلان مخکې ویل شوی حدیث. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ نمو ہے فإن اللہ هو السلام ذکر جو سلامتیا ورکون کی خواہ اللہ دے ولیکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات تحیات مخی ویلی شوی دی آغا عبادات چدا غیر تعلق جب سرے دا جب عبادات تعریفات حمدنا پمخ تعریف والصلوات و صلوات بدنی عبادات و طیبات و مالی عبادات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإنکم اذا قلتم کل جدا خدا ہوا ہے اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض خدا ہر آگے بندت اور سدل چې اسمان کې دی یا ځمکه کې دی یا دواړو په منځ کې. اسمان کې خو انبیاء کرام دي ارواح دي نیکانو کوم چې نیکان دي هغې ته موږ سلام کوو دی نو خو دې څوک جواب نه غواړي قبر خوا کې چې السلام علیکم وایي دا بیا په خپله علیکم سلام وایي لکه دا ولې نو د هغې دغه جواب چې اوري نه که موږ دپاره ښه دی خو موږ وایي دا بدعت دی السلام علیکم دا جواب نه غواړي. دا مونږ چې په مونځ کې ولاړ یو فقها دا لیکي چې کله سړی ښی غاړې ته او ګسې غاړې ته سلام ګرځوي نو دی به دا کسانو نیت کوي په زړه کې چې دی خوا څومره ملګري دی خوا څومره ملګري نو زه یم السلام علیکم ورحمت الله دی خو مال جواب را نه کوم او دی بلې غاړې ته هر سلام جواب خو نه غواړي د مړي سلام جواب نه غواړي. دا په مونځ کې شته دی خلک سوچ نه کوي جنګ کوي هسې ہر یو سلام جواب نہ غواړي خدا رسیږي هر هغه بندتا چې اسمان کې دی او ځمکه کې دی دی په منځ کې دی. د دې حدیث د وجې امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې کله مونږ وایو چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین الصالحین نه مراد مؤمنان دي هغه وی دی کې یزید داخل دی بلکې کافر دی که مسلمان دی دی د غزالی دا خبره نه ګوري که طبیعت خلاف ده دا ظالمان خو صحابه ته کافر وایي یعنی هر هغه سړی چې مسلمان دی په ګناه باندې سړی د اسلام نه وځي مرتکب د ګناه کبیره د اهل سنت په نسبت باندې مسلمان دی که کافر دی نو چې کله مونږ وایو چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین نو په دې کې هر مؤمن بنده داخل دی. دغه حدیث ستا مخکې دی
که په اسمان کې څوک دی په فضا کې دی او که په ځمکه کې دی ته دې نه کته یو ګناهګار مسلمان وباسې په څه دلیل وباسې شون مه پړ سواسې چې دا چرګي نه زما سر نه لګي او دا چرګي نه مونږ ورپسې نه کوم خپل ځان له کار کتل سي دین اوایا دا حزم کا اشهد ان لا اله الا الله دې سره خلک ګوتم پورته کوي کنه اشاره به سبب چ کوي چې الله باندې وجته کا الا الله باندې حقته کا ته دلیل نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله کې ناستو نو ګوته به وجته کړه او کان یدعو به دا دعا علامت زمون خلک خدا توحید تراولي کنه چې توحید ثابتول مطلب نه کان یدعو به دا دعا د پاره ولې تحیات نه دعا شروع شو او چې کله مونږ وایو السلام علینا وعلى عباد الله ټول دعاګانې دي نو دا اصل کې دعا د پاره دا چالته کې لاس نه پورته کی نو یو ګوته پورته کړه او دا به تر هغه وخته پورې وا ترکیب چې بیا د دویم رکعت ته نه پاسې دو او یا به سلام نه ګرځو سلام ګرځولو سره وې دا بیا خوره کړه او حدیثو کې راځي دا ولګه منحنی وخت لګه ټیټه وه بالکل نیغه ونه وه داسې او داسې به هم نه وه دا به درمیاني غوندې وه دغه طریقه ده هغه نورو څیزونو کې دا لیدیس او د نورو اختلاف دی بیا چړه قول شته که نشته فلان فلان ابن قیم دی دا خلک هم کې اختلاف ساتي دا چې به ویل اشهد ان محمد عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء اعجبه الیه فیدعو بیا به څه چل گو بیا به اختیارو لا هغه دعا اعجبه الیه چې ته ډیره زیاته پسندیده وا ډیره خوخه دعا ډیره پسندیده دعا چې دی به تعجب کې چو حیرانتیا کې به چو نو هغه دعا به کوله د دې نه ابن دقیق العید استدلال کوي چې واستدل بها دا 235 صفحه بهذا الحديث على عدم كون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد کوم خلک چې دا په موږ کې رکن نه غني نو دا غي دلیل ده من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وامر عقيبه ان يتخير من البصره ما شاء ولم يعلم ذلك دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا خو دا لیکن دا نو ویل چې تاسو درود وایي دا درود تعامل سره ثابت انکار نه مګو دا وجوب خبر ده تعامل سره ثابت ده لیکن وجوب قول چانه کړي ما سوا د امام شافعی رحم الله زمونږ د خلکو چونکه مذهب نه ده امام شافعی سره نه لګی دا نو دیو جن تراو کې خلک درود شریف نه وایي عبده ورسوله وي د سره بیا سلام ګرځولې پاسې دلی مقتدیان به عجیب کار ده موږ چاته تحیه پوره نه کړی او دا امام صاحب روانه کوي واجب نه نو څه مطلب مستحب هم نه ده تاسو زیاته لري تراویح کولې ډیره پرشي چې ماته اجر ډیر ملو شي ته چې تا هغه دې خدا خپل لري کړي کنه دغلته کې وتا دعا پکې مونږ کړه حال لای چې د سلام نه مخکې دعا قبليږي هغه نه خلک محروم کا ځانته محروم ک انور ته وزر مزر لري کړي دا قومه پکې نشته جلسه پکې نشته په رکوع کې او په سجده کې اعتدال نشته او قیام سره هو غپ لګول ده سورۃ الفاتحه ټول په یو ساوي په یو ساوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته او بیا یو آیت بل سره یو ځای کول د فقہی کتابونه خو دیتا چې ایاک نعبد و ایاک نستعین نهدنا الصراط المستقیم فقها مکروه دا نو د مقاریان طریقه ده نو قاری صاحب ته پکار دی چې د موز مسائل زده کړي په حفظ کار نه کیږي د موز مسائل د زدگی ته مخ کی ولاړې کدا موز تا مکروه شو استاد مقتدیان منظم مکروه شو ادا ذمہ داری بتا دا دیو جنا قاری له ډېر احتیاط پکار دی څوک لقمه ورکوي ولا لقمه قبول کړي نه پوهېږي ستاب دیږي یو رکوع دي شاته راشي خیر بیا روان شي بس عجیب و غریب خلقو سره مواسطه وي بیا دی وی چې دا مسله ضروری وا و موضوع التعلیم لا یخر فی بیان الواجب او چې کله زید تعلیمی
بیا پکار دا و چې ته چې دا واجب ده نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته ښودلی وي نو چې وی نه ښوده دا په وجوب دلالت نه کوي دا واجب نه دی لیکن ویل د دې ثابت دي د عامو محدثین استدلال چې کوم دی یا د ائمو هغه د دې نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله آیت کریمه نازل شو چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو صحابه کرامو ته پوښتنه چې یا رسول الله مونږ خو سلام پیژنو کیف نصلی علیک ناغه ورته ویل قولوا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد نو دا احکام الاحکام کې ملکی نورو کتابونو هم دا لیکلي دي چې دا مطلب خو نه دی چې تا په مونځ کې چونکې د پیغمبر نوم واورېدو نو تا باندې درود ویل لازم دی اوس نه توار سند را روان دی بس ټیک دلته دا خبره هم د ګول غواړي اوس د یو عام عادت جوړ شوی دی د حق پرستو کې هم دا شی راغی دا مردباد او زنده‌باد چغې به پخوا چې کومې شاعت مونږ پېژنده نو پای کې به نه وي دا شی دی کوم راغی اوس پلان کې زنده‌باد او پلان کې مرداباد نعره تکبیر په جماعت کې چغې وهل جایز دي که نه اور جماعت کے ذکر بالجہر جائز دے اللہ اکبر بذکر بالجہر نہیں نو ہر هغه کار ګناي چې بل څوک کوي چې خپل یو سړی یو کار کوي نه ګناه نه وي په مولیانو پورې خلکو خواندل چې کم مولا صاحب نسوار کوي هغه تپوس کې نسوار څنګه نه وي ګناه نشته او چې کوم نه کوي نه وي دا مکروه دي ګناه دی اشترا سے کټکوټ یو ځای دی که نه پې کې مولوي صاحب منطقي مولا هغه په دواد باندې یو کتاب لیکلی دی چې دواد ویل صحیح دی که زواد ویل صحیح دی نو بیا د هغې یو کتاب دی او په هغې کې دا لیکلي چې نسوار کول واجب دی پوه دا د خلکو د خندا یې ځان جوړ کړی نسوار واجب دی پوه دې څیزونه ځان ساتل پکار دی جایز نه دی جماعتونو کې دا قسمه خبرې دا ښه خبره نه ده ډېر بد لګي بني آدم د الله او د هغه د رسول په کور کې د چا د انسان د زنده‌باد څه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي دا چې ته زنده‌باد هغه ته پاره خو الله وعده کړی وه چې کوم ځای زما ذکر کېږي نو ته ما سره یادولی شه تو دی په جلسو کې مو دا شی شروع دی چې دی خطبه ووایي نو بیا ورسره وایي خدای وبخښه درود ووایه نو لګیا به چې خلک درود شریف په جهر شروع شي او څوک ورته آیت کریمه ووایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا کې دی د اهل بدعت هم نوا دي هغې هم په چغه شروع کړي د دې څه مطلب دی د آیت چې کله ته دا آیت وورې د حکم بیا په تا باندې حکم هغه وخت کول لازم دي که نه آیا دا مطلب نه تا ته زه درې حکمونه وایم واتموا الحج والعمرة لله حج له نه دی لکه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین څه مطلب چې اوس پاسه بس کوه دا آیت هم دا مطلب نه دا یو شو د خلکو جوړه کړی عوامو د پویولو دپاره یا هغې ته د ښودلو دپاره دې په پروګرام کې څه شته نه ځکه په دې څیزونو وخت تېری دې کې صحیح څیزونه ښودل شروع کړی نو یقینا دا حالات به ډېر بدل شي ښه نه بس مرۍ به اوږده کوي د کار خبره به پکې یو هم نه نو دا څیزونه نه دي کول پکار د دې آیت کریمه نه دا معلومیږي مفسرین ټول لیکي چې په عمر کې یو ځل درود شریف ویل لازم دی فرض دی په مونځ کې دننه د سنتیت دا یا د استحباب د ویلو قایل یو مجلس کې چې یو ځل نوم ذکر شي محمد صلی الله علیه وسلم ویل واجبي په رسول الله ویل نه واجبي په نبی الله نه واجبي ویل ښه دي ثواب دی پکې
لیکن نوم باندې یو ځل چې راشي نو هغه واجب کی پر رسول الله ویلو باندې نه واجب کیږي دا اسم ذات ته اسم محض کدا بیا بیا ذکر کیږي نه بیا بیا نه واجب کیږي چې کله سره نوم ځل ویلې مسله دا دلته موږ خدای نه ډېر توسو کړی چې آپ لیکو صلی الله علیه وسلم لیکو لکه آپ صلی الله علیه وسلم څه ضرورت رسول الله دی لیکلی نبی مکرم دی لیکلی نو تو لیکي وسره صلی الله علیه وسلم نال ته ملیکون کې زیاده گئی سواد به لیکلی بیا خلا چې ډوډۍ ته کې نه وای به سمګار او چې کله مون شروع کړه ال بس ځکه دا رکوله ازن اخریم جوړ کړی محدثین د دې سره اختلاف ساتي ادب الکاتب کې ادب الکتاب کې نور محدثین دالی کی د خاص کر مصطلح الحدیث والے لیکي چې اختصار نه بکار نه اخلي لکه الله لیکي ته نته عین لیکي تلاش خوږي چې تعالی لیکي تعالی لیکي کنه تاسو تو دارنګه صلی الله علیه وسلم په واضح لیکي دی فتح المغیث وغیرہ کې چې پورا صلی الله علیه وسلم لیکل به بګاري سواد باندې بګار په هغه به سلام لیکه سلام به لیکه سواد لام عین او میم ورور هغه سواد تراغ او مصیبت دا چې استاد زوینم محمد منیری کنه ناره کو استاد با محمد باندې سواد لیکلی هغه دا لګده اخو جدا ذات او چاغه مونږ صلی الله علیه وسلم وای دا غلطی دی دا مکوي اهل علم ولا بغادي چې د اغلاط و نزان اوس فاتح فاعجبه يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعون پدې به دعا کوله نراټای 23 رجب ده ها 25 فروری دا تاریخ مو غلطه ولیکي بیا ان شاء الله اختر نرستو وایو اقول قولي هذا